سلامونه ملګرو، تازه خبر ډیر غټ خبر دی. د پاکستان او انډیا عسکر اخر ښکار ون خطر چې پکې ویل کېږي چې پاکستاني عسکر درې چې کوم دی هغه دې وخت خپل ژوند د لاسه ورکړی، خو بل اړخ ته وایي چې د انډیا کومې مورچې دي هغه هم ټارګېټ شوي دي او د هغې مورچې او د هغې پوستې چې کوم دی هغه مکمل ختم شوي دي او هغه یې په بمبارو کې واریزول. دا جنګ چې کوم دی اوس هم شروع شو تر دې مخه چې کوم دی د پاکستان او د انډیا په منځ کې په بارډر باندې ډېر زیات شدید خطر روانه ده چې پکې فایرنګ په دوران کې دغه مورچې او دغه مرګ جوړ دواړو اړخونو ته اوښتې ده. خو دا واقعه او دا جنګ تر هغې دمه وروسته شروع شي چې تر څو نریندر مودي د انډیا وزیر اعظم او صدر هغه اعلان وکړو چې خپل پوځ ته چې تاسو کولی شئ چې پاکستان پوځیان وولئ، د هغې علاقه وولئ او زما له اړخه تاسو ته بیخي اجازه ده چې تاسو د پاکستان په ملک باندې برید وکړئ او حملې پرې وکړئ. د دغه نه بعد پاکستاني پوځیانو هم په بارډرو باندې مکمل ایمرجنسي نافظ شوې ده چې پکې مکمل کلیر او ریډي ولاړ دي د خپل وطن دفاع لپاره. وایي چې موږ خپل سرونه قربانو، خپل سرونه شیندو، خو موږ بل چاته دا اجازه نه ورکوو چې هغه راشي زموږ په وطن کښې مداخلات وکړي او زموږ وطن ټارګېټ کړي. دغه تاوتریخوالی لا هم نور په تېزېدو د په روانو وختونو کې کېدلی شي چې دا جنګ ډېر زیات تاوتریخوالي ته لاړ شي او دا جنګ اوږد شي. نړیوال قوتونه هم په دا کوشش دي چې دغه جنګ ته سوړ کړي او دا جنګ د تاوتریخوالي څخه راوباسي. خو داسې ویل کېږي چې انډیا والا کله هم دې ته تیار نه دي. نریندر مودي وایي چې زه د خپلو دغه مړو شویو کوم چې مړه شوي خلک دي د دغو غچ اخلم او د دغو بدل اخلم. په دغه تسلسل کې مودي خپل عسکرو ته اجازه هم ورکړې چې تاسو کولی شئ چې په پاکستان باندې برید وکړئ، حملې وکړئ، د پاکستان ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړئ.